بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الدفن. د فصل له بیان د دفن کی ترتیب شروع د ذهن کې به ایستاسو سره ملکی کی زبکو به چې ملشي کفن به ورته ورکو، غسل به ورته ورکو، به کفن به جنازه وشولا وز دفن کول دي. نو مولوی چې اوله مسله راته دا کوي قبر بور لو باسو. علامه شامی فرمای کم از کم یو متوسط سړی د بدن نیمه حصې پورې چی، مثلا یو سړی شپږ فوټه دی نو 3 فوټه جوړ کی دومره قبر کم از کم پکار، او کله دینه زیتی نو بس دومره زیت پکار دی چې یو متوسط سړی پکې ودرېږي او پټیږي پکې، یعنی سره پوری او د دې بمنس کې بس ټیک ده. مقصدی خبره ده چې بدبی بار روانه وځي قبر کې سړی، نو که بدبی مدبی تیزی څه وخت پس خامخازي در چانه چې بار روانه وځي حیواناتو نه محفوظ شي. نو اول بده سیو کو چې هغه کنده به وباسو. به دو قسمه قبر جوړیږي، یو ته لحدی قبر وي او ته شقی وي. زمونږ د حناف په باندې زمانه لحدی قبر بهتر دی، دغه طریقه بدای قبله په سیټ طرف کې به سورنګ شانو ته وباسو، او شقی دا دی چې د قبر په مینس کې وتا کنده وباسو کم کې چې مړ یک دل شي. وګورئ ويحفر القبر ويبسل شي قبر ويلحد الحد ببکی جوړ شي، دا راجح ده. نو کچری وزمه کدا سی و نرم و نو کته لحد جوړه او هغه طرف باندې خلک زی راځي درا غورځیدو خطر ده. مې ټول وایو چې شقی بهتره دی، به شقی قبر جوړو. لنډه دا د زمونږ د حنافو د بار دلیل هم دی. اصل کې امام شافعي رحمه الله وایي چې شقی بهتر دی، مونږ وایي لحد والا بهتر دی. زمونږ د حنافو دلیل هم دا دی. اچھا جی دې کې امام شافعي رحمه الله اختلاف نشته دی. لحد ځکه بهتر دی چې یو خو نبی علیہ السلام دا ویلی اللحد لنا والشق لغیرنا، بل دا کله چې نبی علیہ السلام وفات شو ان شاء الله تاسو لبراش مشکات کې نور احادیث کتابونه کې نو حضرت عباس کسان ولېګل. هغه وخت کې مدینه کې 2 کسانو قبرونه به جوړول، یو حضرت ابو طلحه او بل حد والا قبر جوړو، یو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ هغه شقی جوړولو. نو فیصله دا وکړه چې کم یو رااله دوړو پسې کسان ولېګل لقب جوړو، نغه لحد والا رااله رسې بدی معنی. نو افضل جایز دواړه دي او افضل لحد دی، دا مسله شوا. او که یو علاقه داسې و چې الته لحدی قبر نقصانی و نرم و نبی بهر حال افضل به شقی قبر دی. نبی علیہ السلام فرمای اللحد لنا، لحد زمنګ د بار دی معنا مدینه والو د بارا، وشق لغیرنا او دا د نورو د بارا دی. دا معنی هم ده یا زمونږ د امت د بارا او شق غیرو د بارا، یا زمونږ مسلمانان د بارا او شق چې دی غیر د بارا. يهود داسې کوي. ويدخل الميت، دویمه مسله دا ده قبر هم ویستو لحدم جوړ کو یا شقم جوړ کو. قبر ته چې مړی داخلو څنګه به داخلو؟ موږ حناف وایي قبله طرف به داخلي. شوافی وی چې د سبو کو سلبو کو سل دې ته وی چې د قبر د خپو طرف دی کنه مړې به د قزین راوړو د سر به ورکته کو د سی به غد سر ولی سی ته ورسو، یا د سر د طرف به راوړو او داخل به کو د خپې دا خپې به د خپو زې تر په قبر دن په قبر کې دن نلته بوز پیږي کنه. مطلب دا څوک چې بار نه مړې ورکی هغه خلکو ته کم چې قبر کې ولاړ دي، نو طریقه دې دا سی وکي کله سر طرف وي نخپې د قبر طرف والا تاول ورکی، هغه بسیزي خپو زه ته بخپې ورسې قبر مړې بل دکې دي، او که د خپو طرف نو سر دی اول ورکی. او موږ وایي تشینه پرې دی بس د قبله طرف دی ورکی. وګورئ ويدخل الميت میت او داخل بکړل شي میت مما دا هغه زین ایل القبله کم دې چې قبله ته نږدې وي. خلاف ثابت دی امام شافعي رحم الله د پاره. فإن عنده دا غرای دا زکه بنس دا غبن یصل صلن را بخل شي برخل سره دا سی بو
لما روی داغه پر دلیل دار انه صلی الله علیه وسلم چې صلی الله سلن هم دغه شان د سر طرف به خپل طرف راخل شوی او قبر ته دن نشو راخل شوی مطلب باندې پوهیږي کنه دی خپل ترجمه موږ نشو کولای کین د الفاظ د بيدبای غونته کی دي رسول الله معنی یې خپل طرف به داخل شي داسې معنی وکي یاد سر طرف ولنا موږ د پر دلیل دار چې ان جانب القبلة معظم جانب د قبله د تعظیم والا زید نه دي د طرف په داخل کوي فیستحب مستحب وی ادخال منه داخل دل د دې طرف یعنی جائز خو به هر حال دواړه دي پر طریقې داخل کو خدا افضل ده واستربت الروایات باقی هغه کوم دلیل پیش کړي داغي جواب کوي نبی اسلام په کومه طریقه قبر ته داخل شوی دي کې روایت کې استراب ده او مسترب حدیث شي غیر دلیل نشي ولې دا حدیث مسترب دي واستربت الروايات في ادخال النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام په داخلي دوه کې روایتو کې استراب ده فاذا وضع في لحده يقول وادعه بلا مسله درما کله چې مړ لحد کې خودل کیږي نڅو کې چګدي هغه بدل الفاظ وي بسم الله وعلى ملة رسول الله وزعنا بسم الله وسلمناك على ملة رسول الله وزعناك أغبر بسم الله والمتعلق فإذا وزع في لحده يقول ويبوادعه سوكي شقب لحد كدي بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا قاله رسول الله نبي الإسلام دا الفاظ ويليو كلا حين وضع أبو دجانا كريش نبي الإسلام كي خودلو أبو دجانا بقبر كي خودل د غلطی شوی صاحب د هدايه نه خدا بود جانا نه دي بلکې ذل بجادين دي ذل انه وضع ذل بجادين د عبد الله نو موخه ولاندې خبرم لیکلي زبردست حشکی چې غلطی نه کیږي د خلکونه رد بد بچا بسنه وایخه چې صاحب د هدايه ابو جانا ولې ذکر کړي امام بخاری رحمه الله امیر المؤمنین فی الحديث ته او دا غنم دا قصه غلطی تشوي ده وهو اصح الكتب بعد كتاب الله ففي الصفحه الاولى من البخاري الثاني كتاب المغازي كي وقتل حمزه طعيمه بن عدي بن الخيار وهو وهم كما صرح به شرحه البخاري والسيد طعيمه ابن عدي بن نوفل حالانکه خيار ویلې ده رضیجی قتل حمزه طعيمه بن عدي کوم دې تر ورسې کجی نه دوه مسلې درې مسلې وشولې څلورمه مسله اوس چې قبر کې خودلو لحد کې خودلو څنګه بګدو قبله ته ولا مخکو دوه طریقې دي او دواړه جایز دي او دا چې ستونی ستاغي څملو مخ ولا قبله ته واړو دا سی وکړو تحفۃ العلماء کې سهارنپور وغیرہ کې خلک هم دا سی کوي او وجد يلت شقيق قبرونه ان شقيق قبرونه کوم دغه شان اسانه او کدا یو کو چې بخي تر به سملو او مخه قبله ته کی دا کام ته زمنګ د خلک کوي کنه داسي دا سم سید بلکې دا افضل ده لهدي قبر کې دا طریقه اسانه وي ندواله سیدی ښه خو بهتره بدای چې بخي تر به سملو مخه قبله تخپل راځي او به ورته شي کیدم چې واپس روانه وړي خجی بذالک امر رسول الله هم نبی علیہ السلام په دې باندې امر کړو دا ثابت ده چې خې طرف ته اگر چې امر یې بنه دی کړي امر صحیح نه دی ثابت به بچکو ويحل العقده اغا کپنی تړلې وکنه چې کلاو نشي نو خو نو کلاوې نو خطر ختم شولا بینه کو واپس او کلاو بکړلې شي عقده اغا غټه وتحلم سي وجه لوقوع الامن من الانتشار زك امن واقع شو د کپند خوریدل کلاوېدل نه څو مسلې وشولې د پنځمه شولخه شپږمه اوس بل حد بندو نو کشخ اختدام کانی سي د تیګي دا به کېد له حد به بند کو خټه به ولګو چې خاورې دن نه ورکوځي ويسول لبن على اللحد وبرابر بکل شي کشخ اختی یعنی دا نن سبا چې
په دې څوتوي بلاکونو سلیپونه مبلوکونه شان جوړیږي کنه بلاکونو فکټې ته څه نوم وایي تلا په دې تلو کې چې جوړیږي د سیمټو کنه هغه پخښوي نه نو هغه بهتري من خلک غرونو نه غوږدي وګدي تیږي راوړي هغه بګدي لانه صلی الله علیه وسلم جعل على قبره اللبن داغه په قبر باندې یعنی لحد کې خودلې شوی وی لبن داغه کچا خختي پنځه شپږ مسلې شپږ وما ويسجى قبر المرأة بثوب کله چې خزه قبر ته کوزول نو پرده به جوړو او کسړیم په زولو پردې ته به ضرورت نشته ځکه د خزو پرده ضروری ده حال هغه دا دی چې پرده کې شي ويسجى قبر المرأة او پرده بکړلې شي قبر د خزي بثوب بکپړه خلک دا سې کوي کنه کپړې تاو خپل خلک ورکوځي حتى يجعل اللبن على اللحد تردي بدا پرده قائمه شي کی خودلې شي دغه خختي کچا خختي دغه تیږي بل حد باندې ولا يسجى قبر الرجل پرده بنرته او د سړي د قبرنا وجه لان مبنى حالهن بنا د حال د خزو بستر دنو پرده بنیاد د خزو د حال د پرده دي او بنا د حال د سړو على الانكشاف د خب وضاحت د شټولینی دا مثلا مشوره الکه په لحد باندې پخې خختي پور باندې بخښوي دغه شینه کې خودلې شو کنه دغه شان لرګي وینه دا په مګ دی ځکه لرګي او پخې خختي خلک آبادینو کې لګي دا خود زړېدو زیاده د ختمېدو زیاده خرابېدو بلدا چې د اور اثر د پخو خختو کې د سینې چې خلک بدپالي نيسي به او اسلام کې نشته ويكره الاجر او مکروه ده پخې خختي کې خودل والخشب دغه شان لرګي لانه ما لاحکام البناء کدا دواله چې وی لاحکام البناء د آبادی د مضبوطیا د باري خلک آبادی کې لرګي لګي کنه دیوالونه کې به بخاد چې او ته نن سبا خاصی خان به ولګي منس کې غیته څنګه وای پلرو ته څه وته وای بیم په ځای ماما کې خلکو لرګي لګول دي غرونو علاقو کې که دیوال به غورځېدل هغه لرګي پرې وغورځېدل نور به نه غورځېدل نو اصل کې دا لرګي او دا پخې خختې دا خو د مضبوطوالي د بنا د باري او قبر چې موضع البلا دا خو د زړېدو خرابېدو زیاده بل خبره ده ثم بالاجر پدې خخ په خو کې اثر النار د اور اثر دی ويكره مكروه دي تفاولا د وجه دینه څوک بدپالي وننيسي دا مطلب دی ولا باس بالقصب البته د بانس لرګي پک دینو کې خودلې شي بانس لرګي چې یو بده لهدي کې دي وفي الجامع الصغير کې دي ويستحب اللبن مستحب د چې کچختي والقصب او د بانس لرګي کې خودل شي لانه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره تنن د قبر باندې کې خودل شوی او هغه ګېړې من قصبین د بانس د لرګو کجدا مشوز بسکو ثم يحال التراب خور بوروا چول شي قبر ته بخاوري ورچو چې کله لحد مکمل بنشي خلک تراوخيږي کبه بیلچو خاوري ورچو کپلاسي ورچي په څه طریقه می جایز ده البته کوشش بدا کو کما خاور مرستري دغه نزيت وروانه چو ډیر بنو چتو قبر او بهتر ده چې سړی درې موټي کم اس کم ورواچي منها خلقناکم په یو موټي وای وفيها نعيدكم لپمانیکا بدرې مانی وای منها خلقناكم يو وفيها نعيدكم دواء ومنها نخرجكم تارة أخرى ويسنم القبر کجی قبر تیار شو اوس بڅنګ جوړو څلور وړه قبر باندې جوړو کا د اوخ د کوهان بشان به جوړو تاسو چې من قبرونه دي ويسنم او دس دې ته بڅنو مې پورته کی خوب وته وای کنه او قبر به قوب کو یعنی هغه څه به سر به وتره یو ځای کو دا سره ولا يسطح او سطحي قبر باندې جوړو الا يربى څلور ګډه لکه څنګه چې سړي دکان چې جوړي دا څه باندې جوړو لانه صلى الله عليه وسلم چې نه منه کړو ان تربيه القبور د دین چې قبرونه دي مرباشي اوله کیو به رسو ختم کړو
او ومن شاهد ابراهيم بن خي وي چا چې مشاهده کړي قبر د نبی علیہ السلام اخبر انه مسنم او موږ ته خبر را کړي چې نبی علیہ السلام قبرم مسنم د موږ څنګه قبرونه دي خو به څه قبر چی تاسو په شولې به کوم مسلې بدی کې تاسو قبر باندې کانیم لګولې شي دا کانی به ولګي کنه چې خاورې تن را لري کیږي د خپل کانی په خلک لګي دا صحیح دی که خبره نشته دی خبره کومه خجي ترتیب سره وایو جی ها ضرورت په وخت کې اصل کې درې ځینو کې خلک کانی مانی لګي یو لحد کې دنه یو چې لحد کې مړی کېږي د بره به او یو به چې قبر تیار شي د هغې د بره نو راځي ورله اول لحد کې دنه د مړي په اطرافو کې لرګي وغیره کې ښودل بلا ضرورت دا صحیح نه دي همدغه شان کاڼي کې ښودل د سیمټو کوم سلیپونه جوړېږي هغه دا ټول چې دي دا بلا ضرورت صحیح نه دی او که ضرورت یې نو بیا پکار ده چې هغه کوم چې په اور نه پاخه شوي او به دویم نمبر لحدم بند کو پاغې باندې داسې مضبوط کاڼي وغیره کې ښودل بالکل صحیح دي چې خاورې پرې ورچو او لاندې خاورې نه ځي او یا دا شیمات نه شي چې مړي ور وغورځېږي او دریم نمبر د مړي په قبر باندې آبادي جوړول بهر حل منه دي آبادي باندې جوړو نبی علیہ السلام په قبر آبادی نه ده خو په آبادی کې قبر جوړ شوی ده خو کمره وه رسۍ که نه او اخیړول قبر صحیح دي اوبو چړکاو پکې د ثواب په نیت نه چې خاورې ته نه لرې کېږي دا هم صحیح ده او که چېرې د باران ماران خطره و خرابول به که د غاړې غاړې پخې کړي نو هم صحیح ده یا لرګي ته تاو کړي هسې داسې نشي کولی بلا ضرورته او به لیکل خلق شناخته جوړېږي باغې لیکل کې اشعار لیکي قرآني ایتونه لیکي دا نه ده جایز صرف نوم پلار نوم پہچان دپاره دا کافي ده یو طرف ته حدیثو کې دیمانه راغلی بل طرف ته نبی علیہ السلام د حضرت عثمان ابن مظعون په قبر باندې شناخت دپاره کاڼي ایښی نو بس علما ته دا ثابتوي چې بس شناخت دپاره لیکل یعنې ضرورت لیکل دا جایز دي هغې کې مو بهتره دا ده چې قبر نه غاړې ته بورډ ولګې نوم پې ولیکل شي نور ګلونه سیرې اچول له منې دي قبر باندې پیسې اچول دا ټول ګوړې مړې میوې پې خلک چې دا ټول منې دي شین بوټي کرل کوو امید یې کټ کوئ څه خبره نه ده خو دا عقیده ساتل چې شین بوټی پې کېږدي او بې عذاب کمیږي دا ټیک نه ده حدیث کې شته هغې علما ویلي عقب نبی علیہ السلام لګولې هغې پورې خاص ته دې مطلب دا نه دی چې تاسو د بېشنک بوټي لګوئ بس چې کوم پیو هغه به ترې نه کټ کوو دا ښه نه ده بس یې کټ کوي اور لګول ټیک نه دي څنګه څه مطلب زینی بل دغه قبر کې بل مړی ښخولی شي بهتره به دی اول خو کوشش وشي چې همداسې ځای پیدا شي که نه نو یا داسې قبر وکنستلو به هغې کې اډوکې راووتل نو هغه سړی غاړې ته کي یو طرف ته کي او دا یعنې د دې نوي مړي او د هغې په منځ کې فاصله جوړه کړي دا به یې کېدي څه مطلب هغه څه خبره نشته دی هغه د غاړې ته تکي پردي دي ځان دپاره دي نه استعمالوي
خاورې د بره ورشي اچھا یو طرف ته بل طرف ته بلاکونه دي کېدي بس هغه هم شق شو که نه شق چپړې ایستلو څه خبره پکې نشته دی چې چپړې وباسي ورکوزېږي به نو که چپړو ځه څوک ورکوزېږي او که په خوب بل هېڅ خبره نه ده البته که عرف داسې و چې خلکو بېادبي ګڼله نو د ادب او د بېادبۍ تعلق عرف سره وي نو بیا بهتره دا ده چپړې دې وباسي نور څه ګناه منا پکې نشته نو که تر دې دپاره شیندي چې بدبي مدبي نه وي څه منع خو نه ده خو ثواب به نیت بیا نه کړي تلاوت چې دی مستحب دی ښي طرف ته د سورې بقرې سر طرف ته سورې بقرې شروع وي او د سورې بقرې اخري خپو طرف ته وي دا مستحب ده لازم نه ده څوک لازم ګڼي بیا ترې بدعت جوړېږي ماشوم ته هم وایي غټ ته هم ښځې ته هم سړي ته ټولو ته او هسې که څوک ورځي قبر د تلاوت کوي بهتره ده حتی که قرآن وړي منع پکې نشته خو دا نه چې ختم نه کسان بولي او ملا صاحب ته ولاړ دی غیر چپې نه تتاو دي دسته خبره نشته روح راتلل ماتلل نشته مخکې موږ ویلي هغه وخت کې دعا کول هم ټیک دي او هسې که تاسو زیارت القبور کولو قبرونه مقبرې ته تللی دعا ورته کوئ د مړو دپاره د مغفرت دعاګانې دا د ژوندو تحفه یي مړو ته بې چونکې خاص کر د اولیاو مزارونو کې که موږ هلته هغو ته ولاړ یو لاسونه مچت کړي خلک دا ګمان ونه کړي چې د مړو نه یې غواړي بیا زموږ فقهاو داسې لیکلي داسې به کوئ چې قبلې ته مخ کوئ او لاس اوچتوئ او که چېرې قبر ته مخ دعا هم کوله بیا لاس مه اوچتوئ دا نه چې لاس اوچتول ګناه ده بل څوک دا سوچ ونه کړي چې د قبر والا نه غواړي مخې ته چې د قبري او فاصله نه او منځ کې پرده نه وي بیا مونځ مکروه دی او که قبر مخې ته نه وي هغه طرف ته بل طرف ته اتفاق نه کوي یا یي خو منځ کې فاصله وي دغه یي دا څه د پرده مرده دیوال وغیره درېیمه بدعت دی څلوېښتمه دغه شان جمعې کول کلیزې دا ټول بدعت دي جنډه لګول هم نشته په قبر باندې داسې سیاسي شی دی درې ته تلل اختر کې ښه ده جایز دي خو دا خلک لازم ګڼي دا ټیک نه ده او بیا دا زنانه چې زنانه او تق خو به هر حال راجحه رایې دا ده مقبرې ته منع دي